ایز ا جرګه دویمه په جرګه باندې خلک مړي معاف کوي ټیک شو د جرګې او بیا د پښتون جرګه چې د پښتون پورته یو دوه درې مشران سپین ږیري ورشي دویم که مړی هم شوي نو په کور چې د چا ورشي نو بیا دا خبره بل شی نو په دې کې به چې یو رول پلی کوئ د احسان صاحب والد صاحب ناست دی هغه به ستاسو سره په دې ضمن باندې بیا خبره وکړي دویمه خبره چې دا کومه د لانګ ټرم فیوچر کې په مستقبل موږ ته چې په هسپتال کې مسلې راځي مسلې څنګه راځي دلته خلک چې یو وړه مسله به د سیاست په ځل کوي دا به شي یو کس یاره د هسپتال نه بلب خراب دی موبایل به راول او د هغې به ویډیو شروع بجای دا چې هغه راشي لاندې د ایم ایس سره د ډي ام ایس سره کېني او هغه مسله حل کړي په هغې باندې ورته خبر وکړي هغه شی هغه بیا سوشل میډیا له ورکړي او د هغې نه یو دومره هایپ جوړ کړي څو غټه مسلې پرې جوړه کړي ته به وایي چې د درګاه هسپتال چا وران کړی دی زه نن جي دا یو خبره تاسو چونکې د دې تحصیل نمایندګان یې الله تعالی له عزت درکړی دی د خلکو را باندې اعتماد دی تاسو چې په یو کور ورشئ په یو دغه ورشئ نو دویمه بیا خبره ریپیټ کومه مړي هم په دې جرګه مات کړي تاسو دومره زور دی تاسو وایي لکه انتظامیه په خپل ذمه دی ډاکټران په خپل ذمه دی خو د جرګې چې کوم زور دی که نه هغه په بل څه کې دی زه دا نن غواړم چې تاسو زما سره دا یو لکه یو خو د دې جرګې دا ممبرشپ په هغې کې به انشاءالله زه به حاضرین کوم راځم به خو دا یو واده به راسره جینډن کوئ چې د هسپتال په مسلو کې به راسره څنګ په څنګ ودرېږي چې غلطي را پکې نو زه به فکر کوم چې تاسو څه جرمانه وایي زه به د هغې دغه کوم چې په ما کې غلطي وه زما په انتظامیه کې غلطي وه اوس یې ریسنټلي زه یو خبره کوم د جنریټر زما هسپتال کې جنریټر خراب دی زه د هغې بھرپور د هغې چې کوم فنډ دی د هغې لپاره زه منډه هم وایم هغه به زه الم خو دا تاسو وګورئ چې هسپتال له سرکاري جنریټر خو زه داسې نه شم کولی چې پیسې راوالم او بټخیلې ته لاړ شم یا مردان ته لاړ شم جنریټر راوالم نه نه کېدم نه د سرکار طریقه کار دی د هغې کې به ډېر خلک سرکاري ملازمین هم وي او ریټایر شوي به وي د دې لپاره ټنډر دی بیا هغې لپاره یو قانوني طریقه کار دی نو داسې نه کېږي چې نن جنریټر خراب شو او سبا زه جنریټر هسپتال نه راوړم او دوی ولګوم خلکو ته یې چې راځه جنریټر نو دا به شي لکه دوی په دې باندې د کمیونټي دا زه که ډېر ووایم هغه به دا وایي چې چونکې دا د هسپتال یو منتظم دی د هغې اډمنسټریټر دی دا کېدای شي د بهانه کوي یاره جنریټر خراب دی ډاکټر صاحب ته خو سرکاري نوکر یې واله بل سبا کوي په دې باندې لکه دا یو مثال زه تاسو له درکوم داسې به نورې مسلې لکه زه به تاسو پرون باندې یو کس راغلی ډاکټر صاحب ستاسو په هسپتال کې مرۍ ولې نشته ستاسو په هسپتال کې سي ټي سکین ولې نشته دا څنګه هسپتال دی زه دا وایم چې کوم شیونه زما په ډومین کې دي अब زه کوم په هغې زه ملامت یم لکه خر چې په کته ملامت وي زه په هغې ملامت یم خو چې کوم شی زما په ډومین کې نه دی لکه اوس بل ورځ یو کس